لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا يحب الله نخو خي الله تعالى الجهر فزور ويل بالسوء دبدي من القول دوينانا شركي وینا الله فزور سرویل نخو خي إلا من ظلم مگر هغه څوک چې ظلم وکړي شو په هغه باندې چې مجبور کړي شو نو هغه د خلینا کچرته شرکی وینا ښکاره شي او وزړی په اسلام باندې مطمئنی نو بیا د الله دغه سره الله تعالی چې کوم دینو بغض نه کوي او دغه سره چې کوم دینو مینه نه پرېږدي. وکان الله دی الله تعالی سمیعا اوریدونکي علیما پوهه ذات. ان تبدو خیرا کچرته تاسو ښکاره کوئ خیر لره او تخفوه یا پټوئ دی لره. خیر نه مراد چې نو هغه توحید شو نو که دا خیر پټیو کو ښکاره کې بزله کې توحید شته دی او که په جوابانی بیانې په دواړو حالاتو کې الله عز په پویم. او تعفو عن سوء یا مخړوي تاسو د بدینا فإن الله فسيقنا الله تعالی کان دی عفوا معفی کون کې قدیرا قدرت والا. ان الذين يقنن کسان یکفرون چاغي کفر کوي بالله په الله تعالی باندې ورسوله او په پیغمبرانو د الله تعالی باندې ويريدون او غواړي هغه ان يفرقوا دا چې جدای راولي بین الله په من د الله تعالی ورسوله او په من د پیغمبرانو داغه کې ويقولون وای نؤمن من ایمان لرو به بعض پزنو باندې ونکفر او کفر کو به بعض پزنو ويريدون او غواړي دی ان يتخذوا دا چې ونیسی بین ذلک په من د دې کې سبیلا لارا. اولئک دا کسان هم الکافرون هم دي کافران حقا فحقا. واعتدنا او تیار کړی دی مونږ للکافرین د پاره د کافرانو عذاب مهین عذاب رسوا کونکي. والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړی دی بالله په الله تعالی باندې ورسوله او په پیغمبرانو د الله تعالی باندې ولم يفرقوا او جدای نه دراوستي بین احد منهم فمن ذ هیڅ یو تن کې د دینا. اولئک دا کسان سوف یؤتیهم زرد چې وربکی دی الله تعالی اجورهم اجرونه د دی ثوابونه د دی بدله د دی. وکان الله دی الله تعالی غفور الرحیم بخون کې مهربانا. یسالک تپوسنه کستانه پیغمبر اهل الكتاب کتاب والا یهود او نصارا ان تنزل یسالک غواړي پیغمبر استانه اهل الكتاب کتاب والا ان تنزل دا چې راولېږي ته علیهم پدی باندې کتابن یو کتاب من السماء دبرنا نکته پدی باندې مخفه کیږي ولی زکه فقد سالو موسی پس خامخا دی ته پوښتنه کړې د موسی علیه السلام نه اکبر د ډېرې لوی خبرې من ذالک د دینا هغه څه شی وفقالو نو دی ویل ارنا الله راوخی ومونږ ته الله تعالی جهرتن په ښکاره باندې فاخذتهم الصاعقه پسونی ول دی لره چغې تندر بظلمهم په سبب د ظلم د دی. ثم اتخذوا العجل بیاونیو د اسخیل را په خدای توب باندې من بعد ما جاءتهم البینات پس دا غسنا چرال دیتا پس دینه چرال دیتا البینات واضح دلائل. فعفونا عن ذلك پس معفی وکړه مونږه د دې خبرینا او اتینا او ورکړو مونږه موسی علیه السلام ته سلطان مبینا دلیل واضحه. ورفعنا پورته کو مونږه فوقهم د پاسه د دینه الطور غر د تور بمیثاقهم په سبب د اخستلو د وعده د دی یا د پاره د اخستلو د وعده د دی. وقلنا ویل مونږه ادخلوا الباب وقلنا ویل مونږه لهم دیتا ادخلوا الباب داخل شي تاسو په دروازې باندې سجدن په داسې حال کې چې تاسو سجده کوونکي وي. وقلنا ویل مونږه لهم دیتا لا تعدو زیته مکوي تاسو په سبت په خیالي کې د خیالي پورز باندې د هفته پورز باندې د ښکار چې کوم دینو داغه په باره کې زیته مکوي. واخذنا او واخستلا او اخستي ومنغا منهم د دینه میثاقا غلیظا وعده مضبوطه. فبما نقضهم په سبب د ماتول د دی میثاقهم لوزن خپل لرا وکفرهم په سبب د کفر کول د دی بآیات الله پایتونو د الله تعالی باندې وقتلهم الانبیاء او په سبب د وجلو د پیغمبرانو لره بغیر حق بيد سجرما. وقولهم او په سبب د وینا د قولنا قلوبنا چزلونه زمونږه غلفن بندي د علمنا غلفن په پردو کې دي یا کندوان دي د علم ډک دي د علم نه
بل طبع الله نه بلکی مهر والد الله تعالی علیها پاغي باندې بکفرهم په سبب د کفر د دی فلا یؤمنون پس د ایمان نه لري الا قلیلا مگر لګ وبکفرهم او په سبب د کفر د دی وقولهم او په سبب د وینا د دی علی مریم په حضرت مریم باندې بهتان عظیما بهتان لوی وقولهم په سبب د وینا د دی ان قتلنا المسيح چې یقینا موږ وجلې دی حضرت عیسی حضرت مسیح عیسی ابن مریم چې عیسی زوی د مریم دی رسول الله چې پیغمبر د الله تعالی دی وما قتلوه او دین نه دی وجلې دا وما صلبوه او نه ولا پانسی ور کړی دا ولکن شبه لهم لیکن ګډ وډواله راوستل شوی دی په دیو باندې وان الذين يقينا کسان اختلافو چې هغه اختلاف کوي فيه په بار د عیسی کې لفي شک منه خامخا په شک کې دي ددنه ما لهم نشتره د دې د پاره به پاغه باندې من علم سپویا الا اتباع ظن مگر تابعداري کول د ګمان وما قتلوه او نه وجره دی هغه یقینا په یقیني طریقې سره بر رفعه الله بلکې پورته کړه دی هغه لر الله تعالی الیه خپل ځان ته وکان الله دی الله تعالی عزیزا حکیما غالب حکمت والا اهل الكتاب او نشته د هیڅوک د کتاب والونا الا ليؤمنن به مگر ضرور به ایمان راوړي به پاغه باندې قبل موته مخکې د مرګ داغنا و یوم القیامت او پورز د قیامت یکون یبدا عیسی علیہ الصلوۃ والسلام علیهم په دیو باندې شهیدن گواہی کوونکې فبظلم پس په سبب د ظلم من الذين دا کسانو هادو چې يهوديان دي حرمنا علیهم منګه حرام کړیو پاغو باندې طیبات پاکیزه شینا احلت لهم چاغه حلال کړی شوی داغو د پارا و بصدهم او په سبب د بندولو د دی عن سبیل الله لار د الله تعالی نه کثیرا ډیرو خلق لرا واخذهم الربا او په سبب د اخستلو د دی سود لرا وقدنه او حال دا چې یقینا منکړی شوی دی عنه دغه سودنا واکلهم اموال الناس او په سبب د خوړلو د مالونو د خلکو لرا بالباطل په باطل طریقې سره واعتدنا او تیار کړی دی منګل الکافرین د پاره د کافرانو منهم د دین عذابا الیما عذاب دردناک لکن الراسخون لیکن هغه کسان چې هغه دی مضبوط فی العلم په علم کې منهم د دینا والمؤمنون او مؤمنان یؤمنون ایمان لري بما پاسبانی انزل چرا لګل شوی دی الیک تا وما او پاسبانی انزل چرا لګل شوی دی من قبل کا مخکستانه والمقیمین الصلاة او پابندی کون کې د مانځو ولمتون الزکات او ورکون کې د زکات والمؤمنون او ایمان لرون کې بالله په الله تعالی باندې والیوم الاخر او په ورځ رستنی باندې اولئک دا کسان سنؤتیهم زرد چې ور بکو مونږ دیتا اجر عظیما اجر لوی ان اوحینا یقینا مونږ وحی کړی دا الیک تا کما اوحینا لک څنګه چې مونږ وحی کړی وا الی نوح حضرت نوح تا و النبیین او نور پیغمبرانو ته من بعده پس د حضرت نوح نا و اوحینا مونږ وحی کړی و الی ابراهیم حضرت ابراهیم تا و اسماعیل او حضرت اسماعیل تا و اسحاق او حضرت اسحاق تا و یعقوب او حضرت یعقوب تا والاسباط او د دی اولاد تا و عیسی او حضرت عیسی تا و ایوب او حضرت ایوب تا و یونس او حضرت یونس تا و هارون او حضرت هارون تا و سلیمان او حضرت سلیمان تا علیهم السلام و آتینا او ورکړو مونږه داوود حضرت داوود علیه السلام تا زبورن زبور ورسولن او نور پیغمبران قد قصصناهم خامخا په تحقیق سره قد قصصناهم په تحقیق سره بیان کړی دی مونږه غي علیک تا من قبل مخکې د دینا ورسولن او ډیر پیغمبران لم نقصصهم علیکا منګ نه دی بیان کړی هغه تا وکلم الله او خبرې کړی وی الله تعالی موسی د موسی علیه السلام سره تکلیما په خبرو کولو سره رسول مبشرین را لګلی منګه پیغمبران ارسلنا رسولن را لګی منګه پیغمبران مبشرین زیر ورکون کی و منذرین او يرون کی لالا د دې لپاره چې نشي لالا یکون د دې لپاره چې نشي للناس د خلکو د لپاره علی الله په الله تعالی باندې حجت سوال څه دلیل
بعد الرسل پس د لېږلو د پیغمبرانو نه. وکان الله او دی الله تعالی عزیزا غالبا حکیما حکمت والا. لکن الله یشهد لیکن الله تعالی گواهی کوي بما پاک کتاب باندې انزل چې را لېږلی دی الیک تا ته وما او پاک کتاب باندې وما او بما انزل الیک چې را لېږلی شوی دی تا ته انزله چې را لېږلی دی دا بعلمه په خپل علم سره والملائکة و فرشتي هم یشهدون گواهی کوي وکفا بالله او کافی د الله تعالی شهیدن گواهی کوونکې. ان الذين كفروا یقینا کسان چې کفر کړی دی وصدوا او اړولی دی خلق عن سبیل الله د لارې د الله تعالی نه قد ضلوا خامخا دی گمراه شو ضلالا بعیدا په گمراهی لري سره د حق نه. ان الذين كفروا یقینا کسان چې کفر وکړو وظلموا او ظلم وکړو لم يكن الله ندی الله تعالی لیغفر لهم چې بخنه وکړي دیتا ولا لیهدیهم او نه دی چې وښایي دیو ته طریقا سمه لاره الا طریق جهنم مگر لاره د جهنم خالدین فیها چې همیشه به دی په هغې کې ابدا همیشه. وکان ذلک علی الله یسیرا او دی دا کار په الله تعالی باندې آسان. یا ایها الناس ای خلکو قد جاءکم الرسول خامخا راغلی تاسو ته پیغمبر بالحق په حقه من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه فآمنو پس ایمان راوړئ تاسو خیر لکم دا به یې غوره ستاسو دپاره و ان تکفرو او که چېرته تاسو کفر کوئ فان لله ما فی السماوات پس یقینا خاص د الله تعالی دپاره دی هغه څه چې په اسمانونو کې دي والارض او هغه څه چې په ځمکه کې دي. وکان الله او دی الله تعالی علیما پویا حکیما حکمت والا. الکتاب ای کتاب والا لا تغلو زیته مکوي تاسو فی دینکم په خپل دین کې ولا تقولوا او موي تاسو علی الله په الله تعالی باندې الا الحق مگر مناسب د الله تعالی. انما المسيح یقینا مسیح عیسی ابن مریم عیسی چې زوی د مریم دی رسول الله پیغمبر د الله تعالی دی وکلمته او حکم د الله تعالی دی القاها چې ورزولې او دا حکم الی مریم حضرت مریم ته وروح منه او روح دې داغه د طرفنا. فآمنو پس ایمان راوړی تاسو بالله په الله تعالی باندې او رسوله او په پیغمبرانو د الله تعالی باندې. ولا تقولوا ثلاثه او مو وي تاسو چې زمونږ خدایان درې دي انتهو من شي تاسو د دې خبرې نه خیر لکم دا به غوړه تاسو د پاره. انما الله یقینا الله تعالی اله واحد معبود دی کیو سبحانه پاک د الله تعالی ان یکون له ولد چې شي داغه د پاره نائب له ما فی السماوات خاص داغه د پاره دی هغه چې په اسمانونو کې دی ول ارض او په ځمکه کې دی. وکفا او کافی دی الله تعالی وکفا بالله او کافی دی الله تعالی وکیلا کارساز. لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله لن يستنكف هچری بد نگنی المسیح حضرت عیسی اندا خبره یکون چیشی عبدن بند لله د الله تعالی د پاره وللملائکه او ناغ فرشتي المقربون چاغه نزدې شوی دی الله تعالی ته نزدې کړی شوی دی الله تعالی ته اغیم د بد نگنی چې د الله بندگان شي. ومن یستنکف او هغه څوک چې شرم کوي عن عبادته د بندګۍ د الله تعالی نه او یستکبر او ځان لوی ګڼي فسيحشرهم پزر دې چې راجمع بکی الله تعالی د لرا الیه خپل ځان ته جميعا ټول. فاما الذين پس هر چې هغه کسان دي چې ایمان راوړی دي وعملوا الصالحات فاما الذين امنوا پس هر چې هغه کسان دي چې ایمان راوړی دي وعملوا الصالحات عملونه کړی دي نیک فیوفیهم پس پورا باور کې الله تعالی غوتا اجورهم بدلی دا غو یزيدهم او زیاد بکی غوتا من فضله د خپل فضلنا. واما الذين او هر چا کسان دي استکبروا استنکفو چاغي شرم کوي د بندګۍ د الله تعالی نه د الله بندګۍ د الله عبادت هغه ځان لپاره شرم غني واستکبروا او ځان لوی غني د دینه فيعذبهم پس سزا باور کی غوتا عذاب باور کی الله تعالی غوتا عذابا الیما عذاب دردناک. ولا یجدون دی بونمومی لهم د خپل ځان د پاره من دون الله سوا د الله تعالی نه ولیا څوک دوست ولا نصيرا او نسوک امدادی. یا ایها الناس ای خلقو قد جاءکم خامخ راغله تاسو ته برهان من ربکم واضح دلیل طرف درب تاسو نه مضبوط دلیل طرف درب تاسو نه
وانزلنا اور لګل دې مونږه الیکم تاسو ته نور مبینا رڼا ښکارا. فاما الذين امنوا پس هر چې هغه کسان دي چې ایمان راوړو بالله په الله تعالی باندې واعتصموا به او منګولې ولګوي په کتاب داغه باندې فسيدخلهم پس زر دې چې داخل وکړي دی لره الله تعالی فی رحمت منه په خپل رحمت کې وفضل او په خپل فضل کې ويهديهم او بخا یغوتا الیه خپل ځان طرف ته صراطا مستقیما لار نیغه. یستفتونک پیغمبر دا خلق ته پوس کستانه قل الله قل اویا الله تعالی یفتیکم فتوا درکې تاسو ته فل کلالتی په واره د میراثي کې چې داغه پلارو لاندې باندې دواړه سلسلې نه کلاله میراثي ان مرون کچرتا یو سړی هلاکه مړ شو لیس له په داسې حال کې چې نو داغه د پاره ولدن اولاد وله او داغه د پاره اختن خوروا فلها پس دا خور د پاره نصف ما ترکا نیم د هغه مال نه به چې د سړی پرخې دی د ورور پرخې دی وهو او دا ورور یرثها میراث بوړي د دې خور نه الا یکن لها ولد کچرته نو داغه د پاره اولاد هغه میراثي و فإن كانتا پس کچرته وی دا دواړه اسنتین دو خويندې فلهما اورور فات شو فلهما پس د دواړو د پاره به الثلثان دو درېمې مما دا غمال نه تکا چې پرخې دی ورور وان كانوا او کچرته ودی اخوتن ورنا رجالا سړي و نساء او خزي فللذکر پس د پاره د نارینا مثل حظ الانثیین پشانت د حصے د دوو زنانو وي یبین الله واضح بیان الله تعالی لكم تاسو ته حکمنا ان تضلوا د دې د پاره چې گمراه نشئ تاسو والله الله تعالی بكل شيء علیم په هر یو شی باندې دی پویا.